الذي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درودی پاک په شوق سره وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي وسلم علی. سورہ بقرہ آیت نمبر 40. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی تاسو نعمتی اللتی نعمت زما آغا انعمت علیکم چه ما انعام کڑو پتاسو باندی و اوفو پوروالیو کی تاسو بیادی پوادی دما سراب اوفینو پورا بکم بعہدکم وادی استاسو لراب و ایایا و خاص زمان فرحبون یریگی تاسو. محترمو مخکرکو کی عام خطاب نعمت عامہ ذکرو چے اغا تخلیق دا حضرت آدم علیہ السلام. اس پدی رکو کی نعمت خاصہ او خطاب خاصہ دے بنی اسرائیل ہوتا. خلاصہ دا رکو دادا چے بیان دا ضرورت دا جماعت جدیدہ یو نو جماعت یو نو شریعت رالیگل دا د وقت ضرورتو. ذکا یہود اللہ تعالیٰ دیتا شریعت ورکڑو، اللہ دیتا یو کتاب ورکڑو، اللہ تعالیٰ دی ددق کی شریعت او ددق کی کتاب پابند گردولیو. خود دی دغا شریعت او دغ کا کتاب دغا احکامات دی خپل تابع جوڑ کللخا د خپل ځان نه په هغې کې خود ساخته خبرې وردن نه کړي. د خپل چاهت مناسب چې څه دی ته ښه ښکارېدل که نه هغې له به یې د الله د حکم نوم ورکه او د الله تعالی په دې کلام کې به یې وردرج کړه. نو په علما ذکر کوي وایي د دې رکو نه دا مسله ثابته شوه چې د دې یهودو نه پس د یو نوي شریعت رالیږل دا ضروري و چې خلقو ته د الله تعالی د طرف نه چې کم شریعت د الله دی کم قوانین د الله دی چې هغه خلقو ته واضح شي. ٹھیک شوه. او د دې په ضمن کې اصلاح د یهودو هم چې کم نه هغه پکې ملحوظ ده. ځکه مخکې رکو کې واقعه د حضرت آدم علیه السلام ذکر شوي وه. نو ګوره یو مسله یاد ساتئ چې الله تعالی حضرت آدم علیه السلام او بی حوا دای چې کله د دې آسمان نه راکوز کړل که نه نو حضرت آدم علیہ السلام پا دی ہندوستان کی یو مقام دے سرندیپ وتوئی کہ موجودہ غدائی دا سری لنکا چکم ملک تے کنا پا دق قدائی کی یو مقام دے مقام سرندیپ وتوئی. دغا مقام کی حضرت آدم علیہ السلام را کوز شوے وقا او ننم پا اخ کے مقام کی قدم دا حضرت آدم علیہ السلام اغا موجود دے گورے. او دا حضرت بی بی حوا چکم دا کنا بی بی حوا دا د ځمکې ته چې راغلې وه نو دا د مقام جده ورته وایي په دې سعودي عرب کې چې کوم جده ښار دی که نه
وای دغه ځای کې دا راکوزه شوې وه او د دوی دواړو ملاقات په جبل رحمت باندې شوی و. میدان عرفات کې جبل رحمت باندې ردی ملاقات شوی و. او حضرت آدم علیه السلام چې کم دی کنه نو د قبر مبارک علماء لیکلی دي وای په دې مینا کې یو مسجد دی مسجد خیف ورته وایي. پوهیږئ تاسو مسجد خیف ورته وایي. نو د حضرت آدم علیه السلام قبر مبارک چې کم دی کنه د دغه مسجد خیف د دې محراب او د منبر طرف ته دغه ځای کې د مدفن دی. پوهیږئ تاسو نو دا علما ذکر کوي وایي حضرت آدم علیه السلام د دې تمام انسانیت ابو. اوس خصوصي خطاب د بنی اسرائیل ته چې ای بنی اسرائیل او دا بنی اسرائیل چې وکنه نو بنی اسرائیل ورته په دې بنیاد باندې وای چې اسرائیل دا د حضرت یعقوب علیه السلام سو لقب او دا د عبرانی ژبې لفظ دی. اسرا ویل کېږي بنده ته او ایل ویل کېږي الله ته. پوهیږئ تاسو نو د دې مطلب سره د حضرت یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل نو د هغې د اسرائیل معنی بنده د الله تعالی په عربی کې معنی د عبدالله د الله بنده د الله بنده. نو علما ذکر کوي کنه وای عام طور سره چې یو انسان تاسو نه پیژنئ تاسو له نوم نه درځي او مخامخ شي درته کنه نو د ای او د او د دقې آواز نه ګورې الله تعالی دا انسانان منع کړي دي ګورې داسې به نه کوي سبا وایي ورته یا عبدالله ای د الله بنده ای د الله بنده داسې خطاب ورسره پکار دی. خجیب یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیہ السلام. ځکه علما ذکر کوي کنه د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو کا 12 زامنو او په دغه هر یو بچی نه چې کوم نه هغه مستقل یو قبیله آباد شوی ده بیا کا. نو ننم دا یهود چې کوم دی کنه دا د خپل ځان 12 قبیلې شماري کا او هر یو قبیله خپل نسبت رسي چاته حضرت یعقوب علیہ السلام طرف ته. حضرت یعقوب علیہ السلام ته ورسي او ګوره د دې نه ما سوا که یو سړی یهودي مذهب اختیارول غواړي کنه انو هغه سړی د خپل ځان سره نه ګړی هغه سړی د خپل ځان سره نه شماري هغه سړی د خپل ځان نه بیل ګڼي. خبره دین تر دي خجی یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیہ السلام اسکرو یاد کی تاسو نعمتی اللتی نعمت زماغاب انعمت علیکم چې ما انعام کړو په دې سره ستاسو په مشرانو باندې انعمت علی اسلافکم ستاسو مشرانو باندې مې احسانات کړو کا وعوفو پوروالیو کی تاسو بعهدی پوادی زما سراب المذکورۃ فی التورات چې کما وعده په تورات کې ذکر وکړه چې څه چل بکئی آمنو بمحمد صلی الله علیه وسلم و کتابه تاسو په محمد صلی الله علیه وسلم او د په کتاب باندې ایمان نړۍ ښه نو څه چل به وشي که چېرته تاسو د خپل وعده پوره کړه که نه نو زه به څه وکړم اوفینو پوروالی به وکړم زه بعهدکم پوادی ستاسو سره چې څه وعده ده بادخالکم الجنة چې جنت ته به مو داخلوم ښه تاسو الله تعالی ورته وایي تاسو د الله د وعدې خیال وساتئ الله بس تاسو سره چې کومه کړې وعده ده هغه به پوره کړي. نو وَإِيَّايَ خاص زما داد وَإِيَّايَ خاص زمانا فرحبون یریږئ تاسو وآمنو تاسو ایمان راړئ بما پا کتاب باندې انزلتو چې نازل کړی دی ما په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د پار دا کتاب ما کوم چې تاسو سره دی ولا تکونو مکیږئ تاسو اول کافر اول انکار کوونکی به په دې قرآن مجید سره. ځکه علما ذکر کوي وایي د دې خبرې به ځان له یو وزن وښه ځکه دا په عالم کې په علماو باندې مشهور نو چې دی به یو خبره وکړه که نه نو د هغې خبرې به ډېر اهمیت وښه خلقو به د دی د رایې د دی قول له ډېره ترجیح ورکوله حالانکه خلقو ته دا پته نه وه چې دا د دی دا چې کومې خبرې دي که نه دا د دی د دې خېټې نه راوځي د شریعت د دې سره څه تعلق نشته ښه ٹھیک شوه. نو ګورې
اکثر چې کم دی کنه د نارینهو سره ځان له چې کم نه د قرآن او د حدیث نه علاوه یو بل کتاب دی چې هغې ته کتاب البطن وایي دا د نارینهو سره دی او د زنانو سره یو بل کتاب دی چې هغې ته کتاب النساء وایي کتاب البطن او کتاب النساء دا دوه کتابونه دا د سړو ځان له یو جوړ کړی دی او د ښځو ځان ډېرې خبرې پکې داسې دي چې هغه د هغې نسو شریعت کې اسلام په قرآن او په حدیث کې د هغې څه اصل او څه بنیاد یې نه وي بس خلق پتې د شریعت یو حکم درته جوړ کړي نو ښه جي ولا تکونو مکیږئ تاسو اول کافرن اول انکار کوونکي به په دې قرآن مجید سره ولا تشترو ما اخلی تاسو بآیاتی په بدلولو د آیتونو زما سره ثمنا قلیلا عوض لږ پیسې لګي د پیسو دپاره د الله احکاماتو کې بدلون مراولی باستبدال آیاتی په بدلولو د آیتونو سره یا بعضې علماء کرام ذکر کوي بکتمان آیاتی ځکه یهود دی چې به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم صفات په د دی په کتاب کې ذکر وکنه نو هغه به یې پټ کړل ځکه دی ته پته وه که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حقانیت مونږ د خلقو ته بیانو که نه نو زمونږ دوکانداري بندېږي بیا ښه ځکه د دی هغه سورس آف انکم چې کوم و هغه بندېدو ځکه دی هغه مذهب چې کوم دی مذهب دا به د خپل ځان دپاره د پیسو د ګټلو یو ذریعه جوړه کړې وه ښه پوهیږئ تاسو او هغې دپاره به مختلفې ذریعې کتې کله د مالدار دپاره به په شریعت کې به یو حکم و د غریب دپاره به بل حکم و اکثر به پکې داسې وشو چې د مالدار هغه جرم چې کوم دی د هغې سزا به غریب له ورکوله لکه چې څنګه نن زموږ په پاکستان کې کېږي ښه زموږ په پاکستان کې د غریب هغه د مالدار سړی کار څه کوي که نه اما درته ویلي چې قانون چې کوم دی که نه قانون دا ګوره صرف چې کوم نن هغه د جولاګي جاله ده ښه بس چې یو کمزورې غونته کې داسې مچ ما چې پکې راځي که نه هغه پکې د هر څه نه باندی خوځېدی هم نه شي ښه او چې داسې زورور پې راپیښ شي که نه نو هغه جاله ماله او هغه هر څه ځان سره وړي ښه هغه هر څه ځان سره وړي دغه چې کوم نن حالانکې څه دی اسلام اول وی چې ګورې قانون د هر چا دپاره یو دی ښه که هغه بادشاه دی که هغه وزیر دی که هغه مالدار دی که هغه غریب دی که هغه هر څه دی خو چې کله چې کمنر د هغه نه وایلیشن شوی دی هغه غلطي کړې ده هغه د سزا مستحق دی هغه له به سزا ورکولی کېږي او د هغه دپاره به یو سزا یې ګورې ښه او دغه د اسلام خوبصورتي ده ګورې ښه دغه د اسلام حسن دی چې په اسلام کې د هر چا دپاره یو شانتې خبره ده د هر چا دپاره یو شانتې سزا زمونږ پاکستان نه دی ښه چې بس خار ناپرسان دی نو ښه جي ولا تشترو ما اخلی تاسو بآیاتی په بدلولو د آیتونو زما سره ثمنا قلیلا پیسې لګي و ایایا ښه زما د عذاب نه پتقون ځان وساتئ تاسو ولا تلبسوا الحق مه ګډوډوئ تاسو حق لره بالباطل د باطل سره وتکتموا الحق مه پټوئ حق لره وانتم تعلمون وحال دا دی چې تاسو ښه پوهېږئ تاسو د دقې تاسو تصدیق هم کوئ چې دا کار ښه نه دی تاسو دا منئ هم چې دا کار ښه نه دی خو د هغې نه باوجود لګیایي نو علما ذکر کوي وایي دوه مرضونه ذکر شو یو مرض په دې یهودو کې د حب جا والا مرض و چې د انا زه والا او دویم مرض پکې سو د حب مال والا چې د مال محبت ښه او دا دوه ډېر ناکاره مرضونه دي دا دوه ډېر ناکاره څیزونه دي ښه ځکه په دنیا کې دا څومره چې جرایم کېږي څومره غلطۍ کېږي که نه نو په دې کې دا دوه څیزونه چې کم دی که نه دا پکې کار فرمایي ازویم چې یو انسان چې کم دی هغه د الله تعالی په بارګاه کې قرب او نزدېکت حاصلول غواړي ولایت حاصلول غواړي که نه نو یو لنډه لار درته ښیم ښه لنډه لار درته ښیم ټیک شوه او هغه لنډه لار څه ده دوه خبرې دي بس دو خبرې دي یو ځان کې چې کم دی که نه تواضع پیدا کا بس یو ټیک شوه او بل چې کم دی که نه دا خپل نفس په دې باندې خپه کېده بس درېیمه خپه به دې په جنت کې بیا ښه درېیمه خپه به درېیم قدم به دې په جنت کې خو دا دوه کاره به کې ځکه څه دی د عرش نه به پرش ته راکوزېږي ښه او دا کار ګوره ډېر ګران دی
دا کار ډیر ګران دی چې ته چې کم دی که نه داسې غوسه به درځي ته به چې کم نه هغه به کنټرول کې ټیک شوه ته به یو انسان له د خپل ځان نه زیات عزت ورکې او بل چې کمدر په خپل نفس باندې به خپه کېدي د نفس ډیمانډ به درته کوي یاره نن خو را باندې کباب وخورو یاره نن خو سجي په کار ده یاره نن خو چې کمدر هغه را باندې نن خو د مټن دا چامپونه په کار دي یاره نن دلته کمدر هغه داسې بل څه شی په کار دی ټیک شوه نو دی به راته مختلفې خبرې چې کمدر هغه را مخې ته کوي ستا به یو کار ته زړه کېږي او ته به هغه نفس دباو کې بس ډایرکټ ولی الله به یې دغه دوه خبرې چې کمدنه هغه په ځان کې پیدا کوي او د دې ګورې په زرګونو مثالونه موجود دي چې دا دغه دوه کاره در کې راغلي دي که نه نو بس ولایت ستا مقدر دی بیا ٹھیک شوه اوس دغه دوه مرضونه خو په هر چا کې موجود دي نو علاج به سي قرآن او الله موږ ته د هغې علاج ښیي واقیموا الصلات منځ قایم کوي چې دا علاج دی د حب جاه د تکبر علاج دا دی چې یو انسان الله ته په دې ځمکه باندې په دې خارو کې د خپل تندی سولی که نه او نارې لګوي چې سبحان ربي الاعلی الله ستا ذات ډېر لوی دی الله زه خو هېڅ نه یم زه خو خارې سره خار یم دا زما د دې بدن دا چې کوم اشرف عضو ده کوم مخ دی که نه الله دا دی خارو کې در تراخکم الله وی دقه د دې حب جاه د دې تکبر علاج دقه دی چې منځ قایم کا پوهیږئ تاسو ورپسې دویم مرض د حب مال د هغې علاج دا دی چې وآتو الزکات زکات ورکه ځکه ستا نفس تا ته دا وایي چې هلکه ګوره پیسې ډېرې پکار دي ته وایې نه د الله حکم د زکات دې ادا کوم که نه نو څه چل به وي خامخا تا د خپل نفس سره مقابله وکړه چې د نفس سره دې مقابله وکړه د حب مال هغه خبره ختمه شوه الله تعالی وایي بس د دقې د وجې نه به ما ته رانږدې کېږي ټیک شوه واقیموا الصلاة قائم کی تاسو منځ لره وآتوا الزکاة زکات ورکئ پس سره بمقتضای القرآن د قرآن په مقتضا باندې او زکات ورکولو کې د رشتہ دارۍ خیال به نه کې او د بیګار خیال به نه کې ته چې کمدن هغه د خدمت خیال به نه کې بلکې د زکات په ورکولو کې به الله او د الله د پیغمبر حکم ته ګورې مونږ زکات چاله ورکو چې مونږ څوک چې کمدن هغه مونږ له ډیران ته خزله غورځوي مونږ زکات چاله ورکو چې مونږ له ماشین ته غوټه وړي مونږ زکات چاله ورکو چې کوم مونږ ته سلام کوي ٹھیک شوه نو حالانکه شریعت مونږ ته څه وایي شریعت مونږ ته دا وایي چې ګوره ستا د زکات لومبنی مستحق ستا خپل دی خپل دی خو مونږ بلکل نه ورکو دی وایي راته پلار کېږي بیا دی به وایي راته سبا له نیغ نیغ ګرځي بیا ټیک شو نو خپل دی نه ورکو بیا دویم د شریعت حکم دا دی چې ګاونډي دی ورکه ګاونډي له مونږ تاسو نه ورکو ځکه ګاونډي د ګاونډي هغه خرڅ په مونږ په تاسو باندې چې ته پیرزو کېږي د هغه سپیري کپړې مونږ تاسو چته لیدی شو او د هغه په لاس کې چې د فروټو دا شاپري که ده دا مونږ تاسو چته برداشت کولی شو شریعت مونږ ته وایي چې تاسو چې کمدن حق ګاونډي له زکات ورکوي خپل عزیز او خپل رشته دار له ورکوي دغه شی چې کمدن مونږ کې رشته نو زه اکثر د خلقو ته ویم زمونږ خلق چې کم دی ابله یو ملګری راغلی وي جي پلانکۍ مدرسه له مې چې کمدنه دوره زکات ولیږو ما ورته یم بلکل اگر ستا غاړه بنده ده ستا غاړه نه خلاصېږي هغه ما ته وي ولې دي نو ما ورته وایم تا سره د خپل رشته دارانو کې ما ته پته ده چې پکې غریبانان د سره دي هغوی له دې څه ورکړي دي د هغوی حق دی در باندې تا سره په ګاونډ کې چې کمدن هغه دوره غریبانان دی له دې ورکړي دي تا سره چې کمدن په دې کلي کې لومبی تا باندې حق چې کمدن هغه د خپل عزیز دی د خپل محلې د خپل ګاونډي د خپل کلي د خلقو دی بهر هېڅ چاله ورکولو ته ضرورت نشته زمونږ په دې کلي کې زمونږ په دې محله کې لږ غریبانان دي زمونږ په دې رشته دارو کې چې کمدن هغه لږ غریبانان دي لومبی ګوره مستحقین دقه خلک دي پوهېږئ تاسو واقیموا الصلاة قائم کی تاسو منځ لره وآتوا الزکاة زکات ورکئ ورکعوا رکوع کوئ تاسو مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه نو علماء کرام ذکر کوي ای صلوا مع المصلین څه چلو کوي تاسو چې کمدن هغه سره د منځ کوونکو نه منځ کوئ نو وایي په دې کې اشاره ده الی صلاة الجماعه چې مونځ ګورې
جماعت سره پکار دی او بل علما ذکر کوي اشاره د پکې ستا اشاره د پکې د موز د طریقې د اسلام سره ځکه د یهودو په منځ کې ګوره رکوع نه وه ټیک شوه اتامرون الناس حکم کوي تاسو خلقو ته بالبر د نیکو کارونو وتنسون انفسکم روي تاسو خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې تاسو لولئ کتاب لره افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ نو علماء کرام ذکر کوي وایي دا یهود چې و که نه نو دی به د خپلو خپلوانو او خپل نږدې خلقو ته به وي چې څه کوي کونو مع محمد صلی الله علیه وسلم وی د محمد سره شي د خبره ومنئ دا په حقه دی دا په حقه دی او دیم دا خبره تسلیموله خو د هغې نه باوجود خپله به یې ځان سایډ ته ساتو وجه دا وه چې د دی په دې زړه کې دا خبره وه که موږ د حضور علیه صلات وسلام خبره ومنله د ده دا شریعت مو قبول که که نه نو بیا موږ ته څوک واښه نه اچوي بیا موږ له څوک باو نه راکوي بیا څوک زموږ خواله نه راځي نو خامخا یو سړی چې هغه د کټ سر ته د ناستې خوند والي یو سړی چې د مشرۍ هغه د فرنټ سیټ کې د ناستې خوند والي او هغه ترستو کینې که نه هغه باندې دا چته ځایږي هغه اوس یو سړی د کټ د سر خوند والي که نه هغه چې ته د کټ خپو ته کینې هغه پړسیږي بیا ٹھیک شو نو دغه سړی چې دغه یهود چې کوم کنه د دې تصور داو کچا تمون اسلام قبول ک کنه نو بس بیا خو زمونږه هغه ارس ختم شو نو دغه د وجه نه اسلام نه راړه افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ واستعینوا مدد حاصل کی تاسو بالصبر په صبر سره والصلاة او په منځ سره نو علما ذکر کوي وایي دلته کې د الله تعالی د نصرت او د مدد دراتلو دو اسباب ذکر کیږي یو څه دی او هر پوره قرآن دا واړوي که نه نو تا ته به د الله د نصرت اسباب چې کوم میلاویږي هغه به دوی لومبی صبر دویم صلات صبر او صلات نو علما ذکر کوي که نه وایي په دې کې اشاره دی خبرې طرف ته ده چې پتا باندې حالات رالل ته به په حالاتو صبر کې چغې به نه وې ته به صبر کې او د هغې نه پس پسه کې رجوع الله الله ته به رجوع کې نو د الله مدد به راځي ښه جي واستعینوا مدد حاصل کی تاسو د الله تعالی بالصبر په صبر سره والصلاة او په منځ سره وانها بشک دا کار لکبیرة ډېر ګران الا مگر علی الخاشعین مگر نه دی ګران په خلقو باندې چې څه دي د الله نه یریږي الله نه یریدونکي خلقو باندې نو علما ذکر کوي دا خاشعین کم خلق دي کم خلق دي د الله نه یریدونکي نو د خاشعینو صفت دلته بیانېږي الذین دا خاشعین خلق دي یظنون چې یقین کوونکي دي اگر چې کلمه د ظن د ګمان دپاره راځي خو دلته مونږ ګمان ماره نه شو کولی ٹھیک شو ځکه د ایمان مقتضا دا ده چې یو سړی به د آخرت چې کم خبرې دي که نه په هغې باندې به یقین ساتي الذین خلق یظنون چې یقین کوونکي دي انهم چې بېشکه دی ملاقو رب ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره وانهم بېشکه دی الیه دغې الله تعالی طرف ته راجعون واپس ګرځېدونکي دي بعد البعث څه چل به د دې دوباره چې کله الله تعالی د مرګ نه پس دوباره را ژوندی کي که نه نو بیا به ترې نه څه کوي فیسألکم من النعم الله به ترې د نعمتونو په باره کې تپوس کوي نعمتونه مې دله درکړي بنده وایه که نه د بیل بیل نعمت په ګورې الله تپوس کوي الله دا نعمتونه موږ له راکړي دي نو ګورې دا نعمتونه مونږ چې ګورو که نه نو چې یو انسان مونږ ولا یو معمولي غونته کې شی ورکو که نه او هغه د هغې قدر نه کوي مثال به دله درکم یو سړي له مونږه معمولي غونته کې د 100 روپو بالپن ورکو چې دی باندې څه کو لیکل کو هغه بالپن راوالي نو یو ځای کې پروت نو بل ځای کې پروت یو ځای وغورځئ نو بل ځای وغورځئ نو چې دا چا وله ورکړی که نه وایي یاره د خاصم دی ته ضرورت نشته خامخا دی به یې راولي خپل جیب کې به کېدي یاره دا کم از کم زما خو به په کار شي که نه د تاسم د دې ضرورت نشته نو دقسې د الله دا نعمتونه چې کم دي که نه چې د دې څوک قدر نه کوي نو الله یې تېنه واپس واخلي
یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیہ السلام. نو ربط او مناسبت ته رکوع د مخکې سره بالکل ښکاره دی ځکه مخکې رکوع کې هم خطاب بنی اسرائیلو ته او په دې رکوع کې هم خطاب بنی اسرائیلو ته. او علما دویم دا دی چې په مخکې رکوع کې هم بیان د انعاماتو او د وعیداتو وشو نو په دې کې هم بیان د انعاماتو او د وعیداتو کیږي. یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی تاسو نعمتی اللتی نعمت زما آغاب انعمت علیکم چې ما انعام کړو پتا سو باندې وانی بشکد چم فضلتکم فضیلت می در کړو تاسو تعالی العالمین پټول مخلوقات باندې پس سره بکثرت الملوک بادشاہان می در کې پیدا کړو وبکثرت الانبیاء انبیاء میں در کرا لی گلیو وبکثرت العلماء ذکا خلق بستاسو تعظیم کو چی دا علماء دی نگواری سدے اگا دی جے کم نر دا دق کی منصب او دا دق کی خبر نا غلط فائدہ واغستقا دا خپل منصب بے دا دی استعمال بے ناجائز کو کا پوئی گئی تاسو لکه د یو سړي ته چې یو منصب ملو شي که نه او دی کله د خپلو اختیاراتو غلط استعمال شروع کي که نه نو دی بیا د حد نه تېروځي ښه وانی بشکد چم فضلتکم فضیلت میں در کڑے پلانان استاسو تعالی العالمین پٹول مخلوقات باندی واتقو یری گئی یومن دا عذاب دا آغی وردینا لا تجزی چی فائدہ باورن کی نفس یو نفس مطلق مومن عن نفس دبل نفس کافرن شیئن دا سسیز سچل علماء ذکر کئی لا تجزی اے لا تحملو سچل بھئی مسلمان با دا دی کافر پیٹ نشی اوچتولے مسلمان با دا دی کافر دا گناہ چی کم پند دے اگئی کی با وسر لاس نشی کولے لکہ پا دنیا کی چی پند درونی کنا نو سچل بھئی کاکا اکثر پا انتظار باندینا سیر سوک پراشی را سر بے اوچت کی ٹھیک شوا خو گوارے آخرت کې چې څومره پند ځان له تړلی کنه نو خپله به اوچتې او خپله به اوړی ګورې د دمې ممې پکې ګوره څه ګنجایش نشي کېدی دغه مضمون دلته ذکر کېږي نو علما ذکر کوي کنه وایي ځان له دومره د ګناه پند تړه چې څومره اوړی شي ځان له دومره د ګناه پند تړه چې څومره د جهنم اور ته ټینګېدی شي ځان له دومره د ګناه پند تړه چې څومره سختی برداشت کولی شي مونږه تاسو ګوره وروڼو د جهنم د اور ته ټینګېدو څه چې د دنیا د اور ته ټینګې نه یو دنیا اور ته د ټینګې نه یو جهنم خو لرې خبره ده الله دې زمونږ حفاظت وکړي ولا يقبلوا قبول بنکلیشی من هذا دی نفس کافرنا شفاعت سپارش منت زاری بے قبول نشیخا ولا یوخذون بشی غستے من هذا دناب عدل سپیدیاو پیسی ولا هم ینصرون او نبد دی مدد اکلیشی نو علماء ذکر کئی بھئی دی کفارو اگر تمام سمر توقعات چیو کنا باقی والا اوبو ورواڑو لی ذکر دی تصور داو چی یرا زمان بسوکو پمینت او پزاری بخلاص شو اللہ و طیب مینت او زاری پکار نرازی ورپسی دیوی مالداریو مال باورکو اللہ تعالی ولا یقض منها عدل پیسی بم پکار نرازی نو دیوی زیو درم آپشن خوشتا کنا پا تعلق باندی پا رشتہ داری باندی پا خاندانی شرافت باندی وی پا دی بخلاص شنو اللہ تعالی پا دغی باندی متجه کمنر حقا نفی پا سور قلم رخ کل چی ولا هم ینصرون سوک پا مدد منکڑی شکا دی چا تب دا شفاعت موقع نمیلاویگی تی دا کافر پا حق کی شفاعتو کی خواه پوئی گئی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ پاوک کی چنجات درکمون تاسو تاب من آل فرعون دا قوم دا فرعون یسومونکم چی در کول بیتا سسو والعذابی بد عذابنا نو بیان دا انعامات دلتا نشورو شقا رنبے انعام داو کنا چی بنی اسرائیل چیو کنا ندا دا فرعون پا گرفت کیو او دا فرعون دا پا مختلف قسم ظلمون کول خواہ مختلف قسم ظلمونه به په کول نو دا فرعون راولګیدو د دې بنی اسرائیل چې کم نارینه اولاد به پیدا کېده کنه هغه به قتلو نارینه اولاد به ولا قتلو او ولې به قتلو ځکه د فرعون سره یاروا د فرعون ته نجومیانو ویلو چې سده وستا په دې بادشاہت کې بداس یو الګ پیدا کیږي کنه وی چې دا هغه د وجه نه بستا
ټوله بادشاهي چې کم دنه تس نس کېږي ښه نو دوی مانه به پیدا کېږي ولې مانه به پیدا کېږي ولې نو څه چلې وکړو هغه په ریسټرکشنز یې پې ولګول وایي چې کم ځای کې هم چې کم دنه هغه په دې بني اسرائیلو کې نارینه پیدا کېږي که نه نو بس کرش کوی به ښه ٹھیک شوه نو چې یو کال نیمې داسې وکړل که نه نو دې قبطیانو ورته وي صاحب دا بني اسرائیل خو وایي زمونږ خدمتونه کوي او وایي که ته دقسې کرش کې دقسې قتلې زمونږ خدمتونه به څوک کوي بیا نو بیا یې پابندي ولګوله چې یو کال به ماشومان پرېږدئ او په بل کال باندې به څه کوي په بل کال باندې به قتل وي خو د الله قانون دا و که نه نو چې په کم کال باندې به ماشومان پرېښودل په هغه کال باندې الله حضرت هارون علیه السلام پیدا کړه خو چې په کم کال باندې ماشومانان قتلېدل که نه نو په هغه کال باندې الله حضرت موسی علیه السلام پیدا کړه الله تعالی موسی علیہ السلام پیدا کو د دې فرعون هغه کمزوری دنیا ته ښکاره کړه چې دی یو کار مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے چې څه الله ته منظور یې حق کېږي خجی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ پاوک کی چی نجات درکمونگ تاسو تا من آل فرعون دا قوم دا فرعون یسومونکم چی درکول بے تاسو تا سوء العذابی بد عذابنا یذبحون ابناکم چی ذبح کول بے دامن ستاسو ویستحیون جوندی بے پریخودی نساکم لنستاسو وفی ذالکم او پدک کی نجات درکول تاسو تا بلاؤن انعام من ربکم دا جانب در افستاسن عظیمون دیر لوئی سو اللہ تعالیٰ دا دق کی مصیبت نخلاص کړی خواه ورپسی دویم نعمت داو چې کله دا بنی اسرائیل سره د موسی علیہ السلام نا د بحیر قلزم غاړې ته ور ورسیدل کنا او فرعون ورپسی رستو رالی نو دی سوی انا لمدرکون اے موسی علیہ السلام مون خوراگیر شو یو خواہ ډانګ دی او بل خوا پړانګ دی نو څه ته بځو نو موسی علیه السلام مرګ له دې راوستي حضرت موسی علیه السلام ورته څه وایي ان معي ربي سيهدين ما سره زما رب دی لار به راته ښیي نو الله تعالی موسی علیه السلام ته حکم وکړه چې څه وکړه دا امسا د دریاب له راخلاصه کړه نو څه چې کله دا امسا یې راخلاصه کړه که نه نو هغه دا اوبه چې کوم نه هغه لکه د غرونو په شانتې یو سیټ ته بل سیټ ته ودرېدې او 12 لارې پکې جوړې شوې ښه 12 اوچې لارې پکې جوړې شوې د الله تعالی د طرف نه حضرت موسی ته حکم وشو چې دې قوم ته دې وایي چې ورځي پې ښه نو دک نعمت تے وَإِذْ فَرَقْنَا پَاوَكْ کی چی جدا والے راستمونگا بِكُمْ ستاسو دا پارا البحرا پا بحیر قلزم کی فَانْجَيْنَاكُمْ پس نجات درکمونگ تاسو تا وَغَرَقْنَا غرق للمونگا آل فرعون قوم دا فرعون سرد لخ کرد دنام وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وحال دارے چی تاسو کتن کی ویستا الى انطباق البحر علیہم چې دا دریاب په دی باندې راغونډېده که نه او د اوبو واغستل تاسو ورته کتل الله وی نو علما ذکر کوي وی دشمن چې کله انسان په دې خپلو سترګو باندې هلاکېدونکې صحیح کي که نه نو دته خوشحالي میلاویږي اکثر خلک وایي که نه یسي دا ټټر مې پې یق شقه ٹھیک شو اسی دا ټټر نو مطلب دا دی الله تعالی ورته وی وانتم تنظرون تاسو قتل وتا او تاسو د سترګو وړاندې هغه فرعون سره د لښکر نه لړ تباه شو خجی وَإِذْ وَعَدْنَا پاوک کی چی حکم کمونگا موسی علیہ السلام تا 40 لیلتن د سلویختو شپو چی سجل بی پا کوہی تور کی با حضرت موسی علیہ السلام روجہ بمنیسی او اعتکاف پکی اعتکاف پکی نو افتدا کی حضرت موسی علیہ السلام دیرش ورد جی کم دے دا روجہ ونیسل او دیرش پی اغا پا کوہی تور کی تیر اکڑی نو چی کلا دیرش پی تیر اکڑی کنا نو بازی کتابونو لکلی دی وی حضرت موسی علیہ السلام چی کم دے کنا مسواکیو کو وی چی مسواکیو کا اللہ و توی موسی لس پنور تیرے کا او وجہ سوا وی اللہ تا دی خپل بندہ دا دی روجدار بندہ دا خلی دا بدبوئی چی کم دکنا دا دا مشکو دا عمبرو نزیات خوخ دخا
ټیک شو، د مشکو د عنبرو نه زیاته الله ته د روژهدار د خولې دا بدبویي، ځکه چې کله د انسان معده خالي شي که نه، نو د دې انسان د دې خولې نه چې کمدن هغه یو قسم بوی روان شي، هغه بوی چې کمدن الله وایي ما ته د مشکو د عنبرو نه زیات خوښ دی. ټیک شوه جي. نو علما ذکر کوي چې کله 40 شپې برابر شوې که نه، نو علما ذکر کوي وایي دلته کې د 40 ذکر راغلی دی چې دا 40 ردی او 40 شپې چې کوم دی که نه، دا د دې انسان په دې بدن کې انقلاب راځي، یو انقلاب راځي. ځکه که ستاسو وګورئ که نه، نو قرآن مجید کې الله تعالی د دې انسان د ژوند د پیدایش نه مخکې چې کومې مرحلې ذکر کوي که نه، سکی ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. نو علماء ذکر کوي وای نطفه 40 ردی تیری شي، نو د دې نه څه جوړه شي؟ مضغه جوړه شي. نو چې 40 ردی په مضغه تیر شي که نه، نو بیا ته علقه جوړه شي. نو چې علقه ته جوړه شي که نه، نو بیا چې کله هغې باندې 40 ردی تیر شي، نو بیا والا الله شکل انساني ورکوي. ټیک شوه. نو وایي 40 ردی دا د دې انسان په دې بدن کې انقلاب راځي. نو ځکه اکثر چې کم دی که نه، زمونږ ته را تبلیغي ملګري یو خبره کوي، وایي چې کله 40 ردی دی چې کم دی هغه تکبیر اوله سره مونځ وکړو که نه، نو څه چل کېږي؟ دو فروانی ورکی. یو کتب له براءتان، براءت من النفاق، یو سړی دا سړی به منافق نی، و براءت من النار، دا سړی به د جهنم د اور نه به ورته الله تعالی نجات ورکی. ولی دا 40 ردی چې د تکبیر اوله سره مونځ وکړو که نه، نو د تکبیر اوله سره مونځ کول به د په بدن کې انقلاب راولي، بدلون د پکې راولي. نو چې 40 ردی تکبیر اوله سره مونځ وکړو، تا نه به چرې بیا مونځ نه قضا کېږي. خو دا تکبیر اوله سره 40 ردی مونځ کول دا ډېر ګران کار دی. ډېر خلک زمونږ ډېر ملګري دی، مونږ ډېر کوشش وکړو که نه، خو کم از کم یو وخت نیم خامخا ترې نه مخکې وروستو والی راځي. کم دی وَإِذْ وَعَدْنَا پا وقت چی حکم کمونگا موسیٰ علیہ السلام تا 40 لیلتن دا 40 شپو لیعطیه التورات، چی اللہ تعالی ورطا تورات ورکی. نو فمکث فی طور 40 لیلتن سچلیو کو پا کوہی تور کی جے کمدن 40 شپے تیرے کرنو. ثم اتخذتم العجلا بیاونی ستاسوس کی لراب اے الہا معبود من بعده رستلتلو دا موسیٰ علیہ السلامنا وانتم ظالمون والدار جتاسو ظالمانی. ثم عفونا بیا درگذرکمونگا عنکم دنی والستاسونا، ستاسو دا دمرا غٹ غلطی جے کم دکنا تغیمیم دا تسونوی. من بعد ذالکا رستر دی جرمنا لعلکم تشکرون دا دی دا پارا چی تاسو شکرو باسی. نو دری نعمتو نشو، سلورم نعمت تقا. وَإِذَا آتَيْنَا پا وقت چی ورکمونگا موسیٰ الکتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقانا معجزی لعلکم تحتدون دا دید پارا چی تاسو پہ ہدایت حاصل کی. صد پارا الى الشکر بالتوبتی چی تاسو دا اللہ تعالی دا دق نعمت شکریہ ادا کی. نو تورات و تورکو او اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اغنہ معجزی ورکڑی. وَإِذْ قَالَا پا وقت چیوئی موسیٰ علیہ السلام پنزم نعمت تیخا لقومه خپل قوم تا یا قوم دما انکم بیشکتاسو ظلمتم ظلم کرد انفسکم پخپل زانون باندی باتخاذکم العجلا پنسل استاذو قلر پہ عبادت سراب. فتوبو پستوبو باسی تاسو الى باریکم خالق پل تفقتلو قتل کی تاسو انفسکم اغیو بلارا سرے من عبد العجلہ چچا دیس کی عبادت کرے دنو سو کئی فقتلو اخوانکم من عبد العجلہ. نو علماء کرام ذکر کئی وی کم خلق چی دیس کی عبادت کرے ہو کنا حکم و ترالے چی دا کٹول سے گئی بھئی کریش کئی خجی. ذالکم دا خبرا خیر لکم بیتر دستاسو دا پارا عند باریکم پنیز دا معبود ستاسو پتاب علیکم پس چلیو کو
رجوع وکړه الله تعالی پتا سو باندې انه بشکد الله تعالی هو التواب الرحیم دا الله تعالی توبه قبلون کې او رحم کون کې یو انسان ارسم غټ جرم وکي کنه خو چې الله ته توبه وباسله الله وی معاف کوم. ویس قلنا پا ویس قلتم پا وقت چوی تاسو یا موسی علیہ السلام لن نؤمن لکا ارگز بمونگ ایمان نانوڑو پتا باندی. نو تفسیر بیزاوی دلتا کی معنی کئی لن نؤمن لکا اے لا نقر بان اللہ یعطیک التورات وی مونگا بدا خبر ارگز انمنو چی اللہ تا تا تورات تر کڑے دیکھا وی دا خبر مونگ نمنو تر کمی پوری چی شو کی حتی تر دی پوری نر اللہ دا چوخای مونگ تا اللہ تعالی جہرتا مخامخ پا احضتکم سائقتو پسونی ستاسو لرا تندر عذاب. نو علماء کرام ذکر کئی عذاب سو السحاب الناظر من السمائی دا سی وریس پی اللہ راوستا کنا چی داگی کی اورو دا طول اسفزول. او یا بعضی علماء ذکر کئی وی پرشتہ پہ اللہ مسلط کرا نو دی پرشتے پہ چغو باسلا نو دا چی اویا کسان کمو کنا نو دا اویا پا اویا مڑو شکا. نو علماء کرام ذکر کئی وی دی تلی دی دا پارو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا دی قوم وی تا چی وی مونگ تا اللہ تعالی تورات را کرے دے وی مونگ بلڑ شو او زمون پمخ کی دی اللہ اوئی کنا چی سچل لے دا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ما ور کردے دینو. نو علماء کرام ذکر کئی وی چی کلا دا خبر اوشو کنا نو حضرت موسیٰ علیہ السلام ور سر ایگری شو وی سو کئی وی تاسو وی جے کم دے کنا تاسو وی پدی خپل قوم کی اغا اویا کسان منتخب کئی چی پا کم باندستاسو اعتماد وی چی پا کم خل باندستاسو اعتماد وی کنا اغا منتخب کئی اغا دراجی نوی چی دا اغای دا اللہ تعالی دا کلام ووری کنا نوی بس اب تاسو تراشی تاسو با دا اغای خبر اوما نئی نو اغای ایگری شو نو چی رالل کنا او دی دا اللہ تعالی کلام کلا ووری دو نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تیوی وی دا خبر خورسک کو لشی وی کی دیشی چی تا دا دی دیرائی شا تبل سو کینو لی اغا دا ویلی نو وی مونگ تبسکے وی مونگ با الستا خبر منو وی چی مونگ اللہ مخامخ پخپل استرگو بندی اوینو کا نو اللہ تعالیٰ پی عذاب راوستو طولی باجا کرل کا طولی جی کم در حقا بس چی طول نو علماء ذکر کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیا اللہ تسوالو کو وی اے اللہ قوم برا تبلوشی قوم برا تبلوشی چی زمونگ اویا مشران دبوتلل اول تکی مرگ لے بوتلیو. نو علماء ذکر کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نسوالو کو نو یو رز او یو سپاباد اللہ تعالی دی دوبارہ راجبندی کللقا خجی وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَحَال دار جتا سکتون کیوئی دیتا ثم بعثناکم بیامی دوبارہ جبندی کلی تاسو من بعد موتکم رسو دا مرکس تاسونا پس سرا بعد یوم ولیلت بدعاء موسیٰ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دعا سرقا لعلکم تشکرون دید پارچی تاسو شکر باسید نعمتون دا اللہ تعالی وظللنا سوریوکمونگا وم نعمت تقا وظللنا سوریوکمونگا علیکم پتاسو بندی الغماما دواریا دی پسو بدعاء موسیٰ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دعا پا برکت پندی ذکر دی پری وادی تیخ کی را گرشی وقا وادی تیخ کی را گرشی ویو نجی کم نر حقا و تمکی دتلو سب لار ملاوی داو ندرستو رتلو سلار سچل باو طول رز بے سفر اک کنا نو چی مسعودو بجو کنا او سحر با کل را پاسی دل نو اغذای کی با پراتو چی دا کم زای دا سفر سٹارٹنگ پوائنٹ پاوکا سٹارٹنگ پوائنٹ ال نو چی بیا بے طول رز سفرو کو نو چی بیا بودو چی بیا نو دا سفر چی کم سٹارٹنگ پوائنٹو کنا دا غینا بنخ وزید کا نو علماء ذکر کئی تقریبا سلویخ کالو پوری دی پا دق کی وادی تیخ کی بٹکاوی دل کا خود دو مزی خبر داوا کنا چی دی بسو لوی دل با نو کپڑی بو سرم سوی ابم مسر لوی دی کپڑی بے طول عرض بے چی کمنر چی دا کپڑی بے گندش وی کنا نو چی مبا ادشو او سحر برا پاسی دل نو سچل بو خبالکل سپا اسری کڑی بو کا تکشوا نو دی چونکہ دا سر دا پٹولو دا گرمی حالاتو کنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تا درخواستو کو اللہ زما دی قوم تا تکلیف تینو نو اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ والا دا سور انتظام برابر کو
وظللنا سورکم علیکم پتا سو باندې الغماما د وریدی وانزلنا راولی گلمنگا علیکم المنا پتا سو باندې ترنجبین دس چلبو ماسخوتن دې کم دې کنا ماسخوتن چې به اودشو نو د شپې به داسې د اسمان نه به سپین حلوا په شانتې څه شی به چې کم دن هغه دا به ښکته راودوړېدو نو څه چل به و د دې بوټو د پاڼو د پاسه چې کم دی هغه به منجمد شو نو بس دی چې به راپاڅېدل که نه بس هغه به یې راجمع کړل او ښه مزېداره حلوا به وه ٹھیک شوه نو د خوراک انتظام ورپسې والسلوه مړزان به ورته میلاوېدل ښه بې وزرو مارغان به وله الله تعالی ورکول بې وزرو مارغان بس نو د انسان نیچر دا دی که نه د انسان نیچر دا دی چې دته یو خوراک بس دوه درې ټیمه دی وله ورکه که نه نو که د ښه نه ښه خوراک دی وله ورکړی نو دی بیا په څلورم ټیم چې کوم دی نه دی هغې ته ګوري هم نه ښه دی هغې ته ګوري هم نه ځکه د انسان مزاج دا دی چې مختلف څیزونه دي ښه ٹھیک شوه نو چې کم انسان څخه کم نعمت زیاتی که نه نو که ستاسو خیالي هغه انسان سره د حق نعمت قدر نی لکه مثال به دله درکم که نه زمیدار کاکاجي که نه نو د څخه د ساک څه قدري د څخه د ټینډو څه قدري د سره چې کم دی که نه د سره چې کم دی نه هغه د بادرنګو او د ټیپرو د بولو څه قدري ښه اوس دا د دقې قدر د کم نه د هغه چا نه تپوس وکوئ چې کوم څه چا څخه دقه شی دي ښه چې کوم یې د بازار نه راړي نو هغوی سره د دقې څیز قدر وي ځکه یو سړی و نو هغه چې کم نه هغه کور کې ټیپرې پخ کړي وو که نه ټیپرې پخ کړي وو نو دی اوس په پلیټ کې چې کم نه زوی ته مخې ته کېښودو وی بچې ټیپر وی خورا وی دی وی په ګېډه کې د الله تعالی ثنا وی ښه دی وی په ګېډه کې د الله ثنا وی هغه زوی یې چې کوم نه ورته وی بابا وی کنځل لیکئ خو چې چرګي کنځل لیکئ خو چې چرګي نو مطلب دا د انسان مزاج دا دی چې مختلف څیزونه دي یو شی نه ښه ځکه یو شی دا د انسان اکثر بیا څه د هغې نه نفرت پیدا کېږي وانزلنا راولی گلمنگ علیکم پتا سباندی المنا ترنجبین والسلوى مردان کلو خریتاسو من طیبات دا پاکیزونا ما رزقناکم اغس چی اللہ تعالی رزق در کیتاسو تبس خری اس کیقا وما ظلمونا دی نقصان نو کڑے دمونگا پس سرا بالکفران والاستبدالی چی ناشکری اکڑا ناشکری وکړه ځکه الله تعالی ورته ویې لکه خورئ او څکئ خو یو خو به سټور کوئ نه ځان سره ذخیره کوئ به نه نو دا د ظالم زامن چې به وکړه نه نو بس ځان سره به چې کوم نه هغه سنبالول به ښه ځان سره به سنبالول حالانکې د الله تعالی د طرف نه ورته حکم دا و چې ټیم په ټیم به درته میلاویږي خو ګورې ذخیره کو ځان سره بس سنبالول به نه کوي ښه نو بس دا ظالم زامن چې به وکړه نه نو بس په یو ټیم به چې کم نه د درېو څلورو ټیمو هغه به یې سنبال کړل او دا به یې وي یاره څه پته لګي که بیا سبا میلاو نه شو سبا لکه رانلي نو بیا به څنګه چلي ښه جي وما ظلمونا دی نقصان نو کړی زمونږه ولکن کانو لیکنو دی انفسهم د خپلو ځانونو یظلمون نقصان کوونکي وإذ قلنا پا وقت چې وی مونږه ادخلوا داخل شي تاسو هذه القرية دی کلي ته نو مطلب چې نه څوک وایي چې بیت المقدس دی او څوک وایي چې نه یو بل یو ښار دی چې اریحا ورته وایي هغه وښه نو فکلوا خورئ تاسو منها د دینا حیث شئتم څنګه چې خوښئ ستاسو رعدن په پراحۍ سره وادخلوا الباب داخل شئ تاسو دې دروازې ته سجدن د سجدې په حالت کې وقولوا وایئ تاسو حطة کلمه د حطة لطلب عموم المغفره کلمه د حطة وایئ چې الله تعالی درته څه وکړي اللہ تعالیٰ در تبخنو کی نغفر لکم بخنو کم تاسو تا خطایاکم دا خطاگان استاسو وسندید المحسنین او در چیزیاتی بدلی بورکم چاہتا نیکو کارو تا نو چلو شو فبدل الذین پس بدل کلی خلق ظلمو چی ظالمانو سخرین ټوکی شروع کړي ښه
پښتو کې تینا جوړ کړي الله تعالی ورته حطتن بوای او د سجدې په حالت کې بدی نو دا د ظالم زامن نو لګیدل نو فبدل الذين پس بدل کړه خلق قولا وفعلا هغه خبره بدل کړه او هغه کارم بدل که چې کوم د الله د طرف نه ورته حکم وکړه نو څه چل به د حطتن په ځای به حبة فی حنطة دی وي حنطة چې کوم دی وی غنم په وږي کې او د حطتن معنی الله بافیو کې مونږ ته او د حنطة معنی سوا غنم وی په وږي کې او د سجدې په ځای باندې د سجدې په ځای باندې دی چې کوم په کوم کیفیت باندې تلل کنه ٹھیک شو هغه د ناستې کیفیت په ناستې باندې ناس په ناسو مخکې کېدل ښه پښتو کې ورته یو لفظ وایي ښه نه جی نه بس دغه لفظ دی جی تاسو پوهېږئ په ښه جی فبدل الذین پس بدل کړلی خلق ظلمو چې ظالمانو قولا خبره او تفسیر جمل وسره نقطه راغستې و فعلا هغه کار یې بدل کړه غیر الذي ما سوا د هغه قیل لهم چې ویل شو دوی ته فانزلنا پس نازل کړل مونږ علی الذین په خلقو باندې ظلمو چې ظالمانو رجزن عذاب الله په طاعون مرض مسلط کړه نو پرس کې به په زرګونو خلق د دې د وجې نه مړېدل ښه ټیک شوه ښه جي من السماء د جانب آسمان نه بما په سبب د هغې سره کانو چې دوی یفسقون نافرماني کوونکي د الله تعالی سورت الباقره ها جي دا رکوع پکې زر په منډه نه وو ښه جي وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ پا وقت چې طلب د اوبو که موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم دپاره فقلنا پس وی مونږ اضرب ووهتو بعصاک الحجر په امسا خپلې سره دا ګټه نو علما کرام ذکر کوي وایي څه چلو شو چې کله د بني اسرائیلو ته د اوبو ضرورت رالی که نه نو انعمنا علیهم بالماء من الارض قبل انزال من السماء د ځمکې نه مې ولا د اوبو انتظام برابر کړه نو ربط مخکې رکوع سره ښکاره دی چې په مخکې رکوع کې بیان د انعاماتو د باري تعالی او ذکر د ارامتوبونو د یهودیانو نو په دې کې مخکې ذکر کېږي ښه فقلنا پسوی مونگا اضرب اواتو بعصاک الحجر پامسا خپل سره دا ګټه نو فانفجرت پس روان شو منه د دینا اثنتا عشرة عینا دولس چینی قد پتا کیک سره علم معلوم وکل ناس هر یوې ډلې ته مشربهم غذای دوبو د دی چې کوم ځای نه به اوبس کیږه نو کلو خورئ تاسو واشربو او څښاک کوئ تاسو من رزق الله د رزق د الله تعالی نه ولا تعثوا مگر دی تاسو فی الارض پس مکه کی مفسدین فساد کوونکی د الله تعالی انعامات تی خوراکم کوئی او اسکاکم کوئی خو ګوره د الله تعالی بندگی کوي نو وایس قلتم با وقت چې وی تاسو یا موسی علیہ السلام لن نصبر ارگز بصبر نکمونگا علی طعام واحد پیونو عد خوراک باندی نو علماء ذکر کی دا تنوین دا پار دا تنویع دیخوا من نوع واحد یو خوراک تنو قاب فادعو لنا غوار دمونگ دا پار ربک دخپل ربنا یخرج لنا دا چراو باسی دمونگ دا پارا مما اغسیزنا تنبت الارضو چی درغونی ازمکا من بقلها دا ترکارونا وقثایا او دا ترونا وفومها او اوگا یا غنم وعدسها او دالونا وبصلها او پیاز وی دا پکار دی خواه وی سره ترکاری پکار دا سلاد پکار دی یره جه کمنر تڑکی لوگا پکار دا ٹھیک شو پیاز پکار دی اس سره حالانکہ مزیدار اعلا خوراک ورطا دا جنت بلا بیدقا نو دا دا ظالم زامنی لدال ساکتا پریوت الخواه قال نو فرمایل موسی علیہ السلام تستبدلون بدل والغواړی تاسو هغه سو هو ادنا چې ډیر کم دی په نفع او په لذت کې بالذي پاس سره هو خیر چې ډیر غوړه دی اهبطوا کوشی تاسو مصر اندې ښار ته فإن لكم پس بیشک استاسو دپاره ما اغسری سألتم چې غواړی تاسو من غیر دعاء هغې دپاره د ضرورت نشته بس دې ښار ته ورکوشئ نو الله به درکوي وضربت او رالی علیهم الذلة په دې باندې ذلت
والمسکنة او فقیری. نو علماء کرام ذکر کئی ولما مالو الى الارض چې کله دقی کمزوری سیزونو ته میلان پیدا شکنه الله تعالی وی بس هغه خواری ذلت او فقر میں چې کم در حق دی مقدر جوړ کړه. نو کستا سو خیالي زمیدار سړی چې کنه ټول عمر غریب چې کم در منډي وای ټول عمر ځانو وجنی کا خو ګوره هغه که فصل سنبال شینم کو تشماری او که فصل نی سنبال شوی نه هم کو تشماری کا زمیدار سړی چې کم در ټول ټینشن او پریشانی یعنی حالانکه دا ټول خلق دا ټول انسانان چې کم شي خوري کنه هغه د زمیدار د لاسوزی کا ا د زمیدار د لاسوزی خو بس زمیدار سړی زمیدار غریب پکې اکثر خواري نو خجی وباو گرفتار شدی بعذاب من اللہ پغسید اللہ تعالی کی ذالک دا بینم پا سبب ددی سراب کانو چود یکفرون انکار کون کی بی آیات اللہ دایتون دا اللہ تعالی ناب ویقتلون النبیین قتل کول بدی پیغمبران لر بغیر الحق پنا حق سراب لکسوکو حضرت شعیب علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام دا اقوامو جے کم دے اغی شہیدان کڑیو کا ذالک دا بما پسبب داغی سرا عصو چنا فرمانی کون کیو دی وکانو او دیاتدون دا حد نا تجاوز کون کی بدوام القبل وعدم التوبة بالمعاصی چی پا گناہونو باندے بے توبہ نیستا او دا انبیاء مخالفت دا بے خپل ځان دا پارا سبب دا پخر گرنکا. صدق اللہ العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله زمن د ټولو دا ناسته قبول کا. الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا. الله زمونږ د زندګۍ هر لمحه د قرآن د تعلیماتو مطابق جوړه کا. الله مونږ ته د خپل بندګۍ توفیق را کا. الله مونږ د خپل نافرمانی نه وساته. الہ العالمین مونږ ټولو ته د خپل در نه حلال روزي پر حرکا. الله مونږ د حرامونه د فقر د غربت او د تنگ دستی نه وساته. الہ العالمین مونږ ټولو ته خپل رضا را کا. اللہ تعالی زمنگ مریضانو له شفا ورکا. اللہ زمنگ بے اولاد له اولاد ورکا. اللہ زمنگ د پریشان حالو پریشانی ختم کا. اللہ زمنگ بے روزگارو له روزگارونه ورکا. اللہ زمنگ د قرضدارو قرضی د غیبونه ادا کا. اللہ تعالی زمنگ د مردگانو کامل مغفرت او بخنه نصیب کا. اللہ زمنگ د ضرورتمند ضرورتونه پورا کا. اللہ ته زمنگ د ټولو جولای د خیر نه ډکه کا. اللہ کم ملګری چې دلته کې ناستی یا بهر اوریدون کړي اللہ ټول خوشاله کا. اللہ ټول ته خیر او برکت ورکا. اللہ د قرآن او د قرآن د مجلس ټول برکات او رحمتون اللہ تعالی د دې په جولو کې نازل کا. الہ العالمین زمنګ د ټولو نه رضا شه. الہ العالمین د قرآن مجید صحیح پوهه مونږ ته را نصیب کا. اللہ د قرآن مجید په ترجمه په تفسیر په الفاظ او په معانیو کې زمنګ نه څه قسم له کمې کوتاهی غلطی راغلی اللہ مونږ ټولو ته د هغې معافي وکړه. اللہ زمنګ د ټولو نه رضا شه. اللہ دا ناس ملګري ټول خوشحاله کا. اللہ مونږ ته چې چا د دعا ویلي دي یا زمونږ د ملګرو ته ویلي دي د ټولو جایزې دعاګانې قبول کا. اللہ د ټولو جایزې تمناګانې پورا کا. اللہ د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا. اللہ مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.